ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا او د الله د پاره علی الناس په خلق باندې فرض دی حج البيت حج د بیت الله من استطاع الیه سبیلا څوک چې طاقت لري هغه طرف ته سبیلا د تلو د لاري وزلت چرینو الله تعالی د حج د فرضیت چې دا اعلان وکړ په دې آیت سره چې دینو د حج فرضیت چې دینو هغه لازم شوی په خلکو باندې حج چې د بیت الله فرض دی من استطاع څوک چې طاقت لري هغه طرف ته د تلو نو وس حج خو چې فرض دی خو لیکن دا غیر لپاره شرط وسرداو لګو استطاعت الیه سبیلا د تلو د لاري طاقت چې هغه دی لري وس پدې کې سو خبري چې هغه را للی د تلو د لاري طاقت لري وس په لار باندې د تلو د پاره د انسان صحت چې هغه ضروری دی مطلب داری چې یو سړی صحتمند دی دې چې په سترګو باندې برابر دی د پخپو باندې چې هغه برابر دی وزده سره مال خوشتي خو لیکن د صحت چې اجازه نه ورکي نو په دې کس باندې بیا چې حج فرض نه دی اگر چې د سره مال موجود دی مال وسر موجود دی خو لیکن د تلو قابل نه دی د نظر نشته دی د خپې کمزوري دی د نور څه بیماری ده نو اگر چې د سر مال موجود دی خو لیکن په د باندې چې وس حج شي هغه فرض نه دی یا یو سړی چې صحت برابر دی سترګې ټیک دی لاس او خپې هر څه برابر دی طاقت قوت برقرار دی خو لیکن د سر مال نشته دی ها نو د تلو د لاري ها د پاره طاقت چې هغه مال هم دی کنه وزدي نه سړی سعودي ته روانيږي د سر چې پیسې نشته دی نو مطلب دا دی چې د طاقت نه لري بیا هم په د باندې چې حج چې هغه فرض نه دی یا د شانتي یو سړی یو زنانه ده داغه سر پیسې هم شته داغه صحت هم برابر دی خو لیکن د دې سره د لاري د تلو لپاره محرم نشته بیا په دغه زنانه باندې حج نشته کم شری سفر چې کنه 78 کیلومتر جوړیږي نو د کم زنانه چې کم شری سفر کې چې هغه 78 کیلومتر بغیر د محرم نه چي نو دا سفر کې دا په ګناه کې دا د الله په نافرمانی کې دا په ګناه کبیره کې دا نو دا نن سبا چې راته زنانه تاسو ولیدلی نن پلانې چې د عمرې لروان نه د چا سر لاړه د ترور د زوی سره لاړه یا د ترور د زوی سره چې نو خپل خور وسرتله نو دا وسر چې په ګروپ کې چې څه شول دا شامل شو دغه زنانه چې دا د الله په نافرمانی کې دا په ګناه کې چې خپل کور نه وتله ګوره چې الله تعالی چې په دې باندې هغه حج یا عمره چې لازم کړی نه نو ولي په خپل ځان باندې په زور لازم کوي یو زنانه داغه سره محرم نشته چې محرم نشته په دې زنانه باندې حج نشته په دې زنانه باندې چې د عمره نشته عمره خو سنت عمل نه فرض خو هم نه ده خو لیکن نن زنانه چې کپه یو خاندان کې داغه خاندان ولا چا عمره وکړ نو په دې باندې وخت نه تیریږي چې هغه پلانې خو عمره کړل خو زول نه کومه ها وسکره دې سره ملګری شته او کنيشته او دې بعضو په خدا وایي چې زما زوی په سعودي کې دی او صرف د جاز سفر دی نو چې پتا باندې نشته دی ولې ځان په ګناه کې اچي پتا باندې حج نشته دی ولې ځان په ګناه کې اچي او ولې چې دینو تو چې دینو وایي د زنانو په ګروپ کې لاړم نو تو د زنانو په ګروپ کې لاړې نو هغه پلانې ستا محرم جوړیږي او کنه جوړیږي نو بیا چې ولکله ګروپ راخیږي نو پاغه ګروپ کې چې دا ولي کلی شي چې دا پلانې زنانه یا د پلانې خزه ده یا د پلانې خور ده نو دلته هم دروغ ویل شول د یو د نیک عبادت د پاره ها دې څنګه د دروغ ولار راخي د دې خو د دې مثال مثلا یو سړی غلا وکړه او د غلا پیسې غلا سره باره کې یې روزانه جمعات کې جوړوم کار خو دې څه کوي هغه کم د دې چې کم نظر دی او کم رغد اخو خصیص دی خو غیر پر اسباب سي اختیاري هغه غلطه کوي یره جمعات جوړوم غلا میزه غلا کوم چې په دې باندې بیا څو جمعات جوړ کوم نو تو خو هغه کم کار چې هغه جمعات هغه سوچ خو تاسو نه خو لیکن دا غیر پر چې کم اسباب دی غلط دي نو تو خو ټیک د عمرې لذي دا نیت خو دي صحیح دی خو لیکن په کم سبب سره چې کم ذریعہ سره چې هغه تو حرام رخي نو کم زګونو پوری زما د आवाज رسی کم زنانه چې وری کورونو کې دي چې محرم وسره نشته نو په دی باندې نه حج لري فرض دي ور الله فرمانی استطاع الیه سبیلا کم څوک چې طاقت لري د بیت الله ته د تلو د لاري وسما خو تاسو پای کې سو خبري راواچولې چې د تلو د لاري په دې کې محرم هم دي چې تا محرم نشته مطلب دا دی چې تو هغه ته د رسیدو طاقت دي نشته
نه نو د ګروپونو دا خبري او د پلاني سره به چې لاړ شم یا مې هلته چې دی نو ورور مې هلته دی یا مې خاون هلته دی او د دیس نه په جاز کې تلل دي نو دا په جاز کې تلل چې دی دا ستا لپاره ګناه ده. هلته خو که تو لاړې هلته خو ټیک د ستا سره خاون میلاو شولو یا د ستا ورور میلاو شولو یا د خپل محرم د سره میلاو شو خو دا قباحت چې دی نو دا د دې ځای نه والا د سعودي عرب و چې دا کمل سفر دی قباحت په دې ځای کې دی ګناه په دې ځای کې ده. نو چې کمې زنانه سره محرم نه وي نو مهرباني دی کې ځان په ګناه کې نه اچوي په دې ټیک ده هغه کم عمره چې وشوله هغه عمره هغه افعال وشوله اخو په خپل ځای باندې ټیک دي خو لیکن دا کمه لار کې چې تا نافرماني د الله وکړله دا ګناه کبیره ده او دا حرام دی دې ځان ساتل پکار. ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین چا چې انکار وکړلو یعنی الله فرمایي ولله علی الناس حج البيت من استطاع چې په خلکو باندې حج چې هغه فرض دی که طاقت او قوت لري نو په دا باندې چې حج چې هغه فرض دی او پس د دین که چا د دین انکار وکړلو نو الله چې هغه بیا د خلکو نه بی نیاز دی او بی پروا دی. فيه آیات پدی کی نخری بینات خکارا مقام ابراهیم زید و درېدو د ابراهیم ومن دخله کان آمنا. مقام ابراهیم دا د آیات بینات نه چینو بدل دی یعنی په دغه ښکارا او نخو کې یو نخا د مقام ابراهیم هم دی چې ابراهیم علی السلام په کم زبانه ودرېدو. ومن دخله کان آمنا سوق چې داخل شو په بیت الله کې کان آمنا شو دی په امن کې. ولله او الله د پاره علی الناس په خلق باندې حج البيت حج د بیت الله من استطاع. ګور رقم مونږ دا مسلې وورو کنه خو د دې باوجود ګوره مونږ ځان په دې باندې شپېلې کوو ګوره وز دا مسله چې دا به زمونږ خويندو میندو ډیرو باورېدلې خو لیکن کېدی شي چې د دې باوجود به چې هغه په ځان باندې بسادر او راواچي بالکل بزان دي چې مونږ نه یو خبر دا غي باوجود به چې نو دوی دغه کار کوي نو دا ګناه کبیره دا حرام کار. ولله او الله د پاره علی الناس فخلق باندې فرض حج البيت حج د بیت الله من استطاع سوق چې طاقت لري الیه اغه ته سبیلا دتلو دلاری. ومن کفر او چا چې انکار وکړلو فإن الله بشک الله تعالی غنی بنیاز دی عن العالمین د مخلوقاتنا. امين. الحمد لله صلاة والسلام على محمد وآله وصحبه اللهم استر عوراتنا اللهم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. او دا الله دا پاره على الناس په خلق باندې فرض حج البيت حج د بیت الله من استطاع الیه سبیلا څوک چې طاقت لري هغه طرف ته سبیلا د تلو د لاري. وزلت چرینو الله تعالی د حج د فرضیت چې دا اعلان وکړ په دې آیت سره چې دینو د حج فرضیت چې دینو هغه لازم شوی.